سورت البقرہ مونږ وړاندې ذکر کړو چې دا نمونه د سورتونو دا موضوع د سورت نه ده، بلکې دا صرف ټایټل د سورت دی د ریفرنس لپاره. که دا موضوع د سورت و نو بیا خو ټول سورت پکاره چې صرف د غواو بحث کولی، حالانکه د خاصه غوا واقعیا خو په شپږو یا اوو آیتونو کې ذکر راځي، او آیتونه ټول دي 200 د سورت آیتونه سوره دي 200 خو د بقره او د غوا کیسه په کې صرف شپږو آیتونو کې ذکر ده. نو اوس پته ولګېده چې دا سبجیکټ او موضوع او تیم او ټاپک د سورت نه دی، صحیح شو، بلکې دا څه شی دی؟ صرف ټایټل دی، ریفرنس لپاره. چې یو آیت به ته تلاوت کې نو ریفرنس لپاره به ووایي چې دا د فلانی سورت آیت دی. دا ټول سورت مدنی دی او د مایګریشن یا د هجرت نه بعد متصله زمانہ کې نازل شوی دی. هجرت د مدینه نه بعد په متصله زمانہ کې نازل شوی دی. په استثناء د دوه شیونو، یو اخرنی دو آیتونه آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون، دغه پکې مکی دي ځکه دا د معراج په شپه الله تعالی رسول پاک ته ډایرکټ ورکړو بغیر د واسطې د جبرئیل امین نه. دا واحد دو آیتونه دي چې جبرئیل پکې میس کې واسطه نه ده، او معراج کوم ځای شو؟ مکه کې، په هجرت نه مخکې. نو د خو دغه دو آیتونه دغه پکې مکی. بیا دا ټول صورت په اوایلو د مدني زندګۍ کې نازل دی. پس کې اوایلو کې د مدني زندګۍ کې سوای د آیتونو د ربا نه د سود متعلق کوم آیتونه چې دي دا په آخرنی کال د زندګۍ د رسول پاک صلی الله علیه وسلم پرستو داغه ذکر را روان دی. آیت نمبر 215 یا 215 تر 280 پورې دا د ربا آیتونه دا د حضور علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه یو کال وړاندې نازل دي، یعنی آخرنی کال د ژوند د رسول پاک، خو بیا هم مدني دي. موضوعات د صورت په تمهید د صورت کې اول خو اشاره د قبولیت د دعا او بیان د صراط مستقیم کا. قبولیت د دعا چې تاسو دعا وکړه اهدنا الصراط المستقیم، مونږ ته اوخه نه غلاره نه الله تعالی وې ذالک الکتاب، نه غلاره کومه ده؟ دا قران ده. خدا قبولیت هم ده او بیان د صراط مستقیم هم ده. چې ته صراط مستقیم غواړې هو مې خو درته دغه ده، دا قبولیت د دعا ده. او ته صراط مستقیم غواړې نو مختصر بیان دغه دی چې دغه کتاب دی. بیا دغه درې فرقې چې په سوره فاتحه کې ذکر شوي، خالص مومن، خالص کافر او خالص منافق، نو تر آیت نمبر 6 پورې دا غوي ذکر دی. بیا دا غینه بعد درې بنیادی موضوعات د قرآن، یو توحید سره د دلایلو،
یو رسالت سره د چیلنج او یو باس بعد الموت، لائف آفٹر ڈیتھ. دا بیان دے آیت نمبر 28 پوری دے یویش نوالی 28 پوری. پا آیت نمبر یو کم دیرش کی دو خبری ذکر دی کہ اللہ خالق دا ہر شے دے او اللہ تعالی غالم پا ہر شے بانے دے. نو واقعہ دا پیدائش دا آدم او دا ملائکو دے سره متعلق دا. دا تر آیت نمبر یو کم سلویخ پوری. آیت نمبر سلویخ نا بیان دا بنی اسرائیل بالتفسیر چی اللہ سکول دی سرا او دی سوکل. دا بیان روان دے تر آیت نمبر یوسل درویش پورے یا یوسل دویش پورے. دا آیت نمبر یوسل درویش کے تخویف تے یہ رور کول لی. دا یوسل سلیرشنا تر آیت نمبر یوسل ویخ پورے بیان دے ابراہیم علیہ السلام کہ یہود و نصاراؤں دعوے دار دی او مشرکین مکہ دعوے دار دی دا اتباع دے ابراہیم علیہ السلام. نو دا ابراہیم عقیدہ خدا وا کہ تاز دول رہی کہ اگر مونگ مقتدا و مونگ داغ تابعدار یو نو بیا دا ابراہیم عقیدہ خدا وا. آیت نمبر یوسل دو سلویخنا تر آیت نمبر یوسل 250 پورے بیان دا تحویل قبلہ کہ قبلہ چین شوا یو خود دی وجہ چلے پیغمبر تمنا ہوا ویم دا دی وجہ کہ پہ ابراہیم بانے خلق دیر دعوی کئی نمائش دا چاہے مرکز پر تعلق کی ناغبر دعوی ذات حقداری. درین دا دی وجہ کہ مکمل چینج و بدلون با علی راضی کہ قبلہ بدل چی. سلورم دا دی وجہ کہ امامت اور لیڈرشپ دا بنی اسرائیل نے اس بنی اسماعیل اترا گئے اور پنزم دا دی وجہ کہ مکہ دا فزیکل مرکز اور سنٹر آف گریویٹیشن دے سائنٹیفکلی دا سا شہر ہے
مرکز د ثقل دی او روحانی اعتبار سره دا د الله کور مرکز د روحانیت دی. ټول عالم فزیکلی اسپریچولی دې سره تړلی دی او چونکه دا پیغمبر عالمی دی، وقتی نه دی، قومی نه دی، علاقائی نه دی، عالمی دی. لہذا د تړون د عالم مرکز سره پکار دی. آیت نمبر 153 نا تر 159 پورې بیان د دې دی چې تکالیف برازي دي دین کې د صبر مظاهره وکوي. میس کی آیت نمبر 158 دفع د یو اعتراض ده یا د شبهه ده چې د صفا مروه میس کې مشرکانو منډي وای خای په صفا او په مروه باندې دو بوتانی خودي مونږ هم منډي وو دا چرته دای سره مشابهت خو بني ریزمبلنس خو بني صحیح بوتان ہوا بیت اللہ کے بوتان یو خضر صرف نا اصاف او نائلہ اصاف او نائلہ صفا بانے اصاف او پمروا بانے نائلہ یو د خضر پر شکل او بل سړي پر شکل او دا د یو لو سټوري و یو بهترین رومانس تیر شو تاسو شو ډېر رومانټیک خلک نو د رومانټیک دوه کسانو لکه مجنون او لیلا ادم خان او درخانه فرهاد او شیرینه دا فرید خان خب عشق و معشقی د میدان نخره او ترخه دا مليين دار ورکندار کې ځان ټول دا ټول ویله خو څوک حال وایي څوک نه وایي دا ګوره یوسف خان او شیربانو نو الله تعالی وایي چې نو دا ایجاد خو دای د ګند کړی دی دا اصل عبادت خود ابراهیم په حواله پیژندل شوی دی دا ګند خو مشرکانو پیدا کړی دی او زندن ورسره دا ذکر وکړو چې چا یو ځل حقیقت پټ کړ حقایق پټ کړل نو دا اگر توبه بل صورت نشته مگر دا چې هغه حقایق آشکارا کی په هغه میدان کې چې کوم ځای کې پټ کړی دي پاره و معذرت کوي خلکو ته لکه نن چې ډیماند کوي معذرت کوي ځکه چې ګناه دې په کوم نوع کړی توبه هم په هغه نوع وباسي یعنی دا څه نشي کېدی چې ګناه دې پبلکلی کړی او توبه دا څه خلک دیونه ویني ګوټ کې نه ګناه چې پبلکلی کړی توبه هم پبلکلی وباسي. آیت نمبر 133 پہ تو پدویم ذل مسئلہ توحید سرد دلائلو او بیان دے چې په دې شرک کې د صرف تقلید د آبا او اجداد کوي او ذکر ده دی چې څوک د دنیوي غرض د پاره د الله احکام پټي د جهنميان دي
آیت نمبر 100 چې خلق تاسو سره په تحویل قبله جګړه ولې کوي چې پرونه پورې مو داسې مخ کو نن مو داسې مخ کول شروع کړ لکه چې دا دین ټول هی په یو خبره کې حصر دی لکه دا دین ټولي په یو خبره کې حصر دی چې بیت المقدس ته مونږ کې نو ټیک دی کله بیت المقدس نه بیت الله ته مخ کنټرول سره ګډوډ شو حالانکه غوم د خدای حکم او دام د خدای حکم دی خو الله تعالی وی د دین نور تقاضې قوم بلا ډېری دي دا څوک چې تاسو سره جګړېږي دی هغه نور تقاضې پوره کړي تاسو سره څوک جګړېږي دی د دین نور تقاضې پوره کړي چې پاتې یو قبله شو آیت نمبر 128 تر 102 پورې حفاظت د نفس او حفاظت د مال چې څوک بمړوي نه بلا وجه نمبر 1 او د مرګ نه بعد به د وارثانو په حق باندې ناجایز قبضه نه شول آیت نمبر 183 تر 180 پورې بیان د روزو د رمضان او 188 کې فلسفه د رمضان چې دا د رمضان ټریننګ دې د پاره درکېږي چې خواهشاتو باندې کنټرول وکړي څوک په خواهشاتو کنټرول وکړي نو ورسره ذکر وکړل چې په مالی کرپشن کې باندې انوالو کیږي د دې معنا خدا چې ته خواهشاتو باندې کنټرول نشي کولای دی وجه خیانتونه کوي دی وجه رشوتونه کوي دی وجه کرپشنونه کوي آیت نمبر 9 بیان دے چې پیغمبر نه د متعلقه مسلو تپوس کوي د یوزلس خبرو پوښتنه دې مکوئ به مفسره خبرې دې مته پوسئ آیت نمبر 190 تر 195 پورې بیان دی چې د ظلم او د حرابت معنا چې څوک تا باندې جنگ مسلط کوي هغه به ریټالیټ کې سبه کې داغه مقابله کې آیت نمبر 196 تر 203 پورې بیان د حج آیت نمبر 204 تر 209 پورې د دوه نوعه انسانانو تذکرہ چې یو هغه دی چې فساد برپا کوي فساد ان سنس کرپشن کوي او د خلکو مالیاتو ته نقصان رسي او دویمه طبقه هغه چې هغه خپل مال قرباني کوي دویم خلک هغه دي چې هغه خپل مال قربان کوي دوسلت تر 210 پورې بیان د دې چې اسلام کې و پک اینڈ چوز نه کې چې مسلمانانو ټول اسلام به مني چې مسلمانې
ټول اسلام به مانی او ټول باندې به عمل کې که کوتاهی دا نوشي نو ځان به بلیم کې لیم ایکسکیوزز او عذر لنګ به ځان دپاره نه پیدا کې فارسی کې ورته څه وایي عذر لنګ لیم ایکسکیوز د 211 نه بیان ده دی چې د پیغمبرانو راتل د الله مهرباني ده خلق کفران او کده دې نعمت نو قیمت ادا کول ورته پریوتن ہاں البتہ چې د پیغمبر دعوت د قبول کړو دې معنا دا نه ده چې بس اوس تکلیفونه نه خلاص شم نه د دې دعوت قبولولو تقاضا یې دا ده چې اوس خو دې له تکلیفونو مدرسه کې داخله واغسته صحیح چې مسلمان شوي ها اله دې ور داخل کړه ځان تکالیف وکړه مالی برازي بدني برازي اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا اگر گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا لا الہ الا اللہ تو مشکلات ہیں بزان تیار ساتھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ته ویجی زما الله پیغمبر سره ډیره مینه ده پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته سوچ پیو کړ ویجی آو الله پیغمبر سره ډیره مینه ده حضور اسلام ورته بیا و عمر سوچ پیو کړ ویجی الله پیغمبر سره ډیره زیاته مینه ده نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فاستعد للمصائب بیا تکلیفونه د پاره ځان تیار ساتنه ذکر دا خدای او د پیغمبر مینه زوره په اسانه سره نه رسي صحیح شو د بسره پاره تکالیف او مصائب لپاره بزان نشي ډیس هارټډ کېږي بنا ها شپه په غرو کې صحیح شو الله کله بدر سره کړ دی با دا آیت نمبر 215 نا بیا د دو شینو بیان نفس قربانول الله د پاره مال قربانول الله د پاره او بیا بیان ده دی چې د مال قربانی خو لازم ده خو ګوره مال چرته په حرامه طریقه باندې پیدا نه کی چې او خدای غواړي چې مال قربانی کړي راځي لاس وګس تلل شو ګوره کله اټری اوته جیک پاٹ ها جمعه ته جوړ صحیح څنګه خدای وایي چې خو قربانی کوي نو خدا دې قربانی کوي نو صحیح شو خبر دین کړه بیا آیت نمبر 220 احکام د یتیمانو د نکاح د مختلفو انواع د طلاقو د بچی د حضانت او د پالنې او دا بیان روان دی تر 222 نمبر آیت پورې بیا میت کې دا ذکر چې ګوره مرګ نه یریږي ما ځکه دا مرګ خود الله کنټرول کړي جنگ د دې خبره باعث نه دی چې نه خامخا بمړيږي بلاډر خلکو جنگونه وکړو سټل دی الله صحیح شو بلاډر خلک دا دوی چې جنگ نه وتښتیدل نو څه جمله نشو
ها بلادر په امریکا کې پراته دي مقبرو کې، بلادر په جرمني کې مقبرو کې پراته دي، په ټول اروپا کې پراته دي، نه دي پراته. تفصیلی څه نه جنگ نه څو جنگ کو هغه ژوند دي راغلي چې څوک ته تدل ایسا وکړه. الله تعالی فرمایي چې دا مرګ خو فکس ټایم باندې راځي، ان ون وے اور دی ادر. الله تعالی بنی اسرائیل ته وګوره، هغه تما حکم کوئی جنگ پاره وځي، هغه کوی ریدل نو ټول په کور کې مطلب ایٹ وانس راوړي. تولی کا چنا آیت نمبر 243 ویستے ہیں. نو ورپسې په دې مناسبت واقعه د بنی اسرائیل ذکر کوي چې ګوره دا تسلط د اغیارو د مرګ برابر دی. اکوپیشن دا څه شی دی؟ دا مرګ برابر دی. یعنی په کوم قوم باندې بارانه قوت مسلط یا قوم زنده خو نه دی، که زنده دی نه، خپل اختیار مالکان نه دي، خپل مال مالکان نه دي، خپل قانون مالکان نه دي. صحیح شو؟ د ارګ نه یو مل بار راوته نشي ژوندې ورته سره. صحیح ہے. اللہ تعالیٰ فرمائی چې بنی اسرائیل باندې دا کیفیت تیر شو، هغه ته احساس وشو. سوچ ورته احساس ورته وشو دا خو مرګ دی، د مرګ نوم ذلیل ژوند دی، د مرګ نوم ذلیل ژوند دی. هغه پاسېدل، همت وکړو، خدای ورته بیا قدرت ورکړ. راوړي دا مسئلہ روانه ده. آیت نمبر 254 پورې. آیت نمبر 255 کې په دریم نمبر مسئلہ توحید سره دلایلو آیت الکرسی. او ورسره دا بیان چې مسئلہ توحید د روز روشن په شان واضحه ده. څنګه واضحه ده؟ د روز روشن پر پشان واضح ده. لہذا ردی د پاره چا باندې جبر مکوي چې خامخا به مني. صحیح شو؟ گر نبینت بروز شب پر چشم، شب پر به موږ ته شاپرک وایي. څه ورته شاپرک؟ هغه د نور نه ښکاري، سترګې نشته نه. وی چې گر نبینت بروز شب پر چشم، چشمه آفتاب را چگونه. دا شعر لیکا گر نبینت بروز شب پر چشم، چشمه آفتاب را چگونه. یو د پښتو شاعرم وی خاپیرک کنور ته بد وای نو بد کړي، یو ذره پکې وینور ته ضرر نه. د نور پکې څه نقصان دی؟ د خپل سترګې نشته نه. صحیح. نو الله تعالی فرمایي چې مسله توحید دومره واضحه ده لکه د روز روشن پشان. لہذا د روز روشن پشان صرف د سړي سترګو نه پرده لري کوي دا وګور ورته نور جبر په مکوا چې خامخا یو منا. صحیح. جبر دیو نه الله فرمایي لا اکراه فی الدین. کنورشن د پاره به جبر نه کې، کنورشن د پاره به څه کې؟ کنوینسینګ کې. څه کې؟ کنوینس کې به کنورشن د پاره به جبر نه کې. لا اکراه فی الدین. بیا آیت نمبر 58 درې واقعات الله تعالی ذکر کړي. دو د ابراهیم، یو د حضرت عزیر. آیت نمبر 261 دا روان ده ته آیت نمبر 3 پورې. مسله د انفاق ده چې الله د پاره خرچ کوي، ریاکاری مکوئ. الله د پاره خرچ کوي، ریاکاری مکوئ. آلتنا تر آیت نمبر 281 پورې مسله د ربا او د سود. آیت نمبر 282
معاملات او لین دین په شرعي طریقه باندې. دو سوا دواتیا او دو سوا دریاتیا. دو سوا سلورتیا په سلورم کرت باندې مسله توحید په دې صورت کې. دو سوا پنځاتیا ذکر د معتقداتو د عقیدو. او آخرنه آیت بیان د دې چې شریعت یا شریعت باندې عمل د انسان په بس طاقت کې دی. او دعاګانې وکول مسلمان ته چې دا دعاګانې کوه. الف لام میم نوری توری کا مقطعات مانا پریکڑی شوی. سمانا پریکڑی شوی ځکه دا پروناونس کیږي پریکڑی په یو ځای باندې مونږ علم نه وایو یو بل سره تړلې بلکې وایو الف لام میم. دیو جن ورته مقطعات کنیه څه کوم دغه لفظ لیکلې موږ سوایو علم هغه تړلې دا ویل شي پریکړه. د دې مقطعات اصل معنا الله تعالی معلومه ده. اصل معنا الله تعالی معلومه ده. الله اعلم بمراده بذلك چې خدای دې نه څه مراد دي. البته بعض علماء په کې تعویلات کوي. ابن عباس سے وہی کہ الف ایبریویشن دے دا اللہ، لام دا جبریل او میم دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نو دا انڈیکیشن دے دیتا کہ دا قرآن اللہ نازل کرے دے وہ واسطہ دا جبریل محمد رسول اللہ دا. دویم کہ الف ایبریویشن دے دا اللہ، لام ایبریویشن دے دا لطف مہربانی، او میم ایبریویشن دے دا من احسان. من سے تو احسان تھا. نو بیا مانا شوا کہ اللہ لطفہ ومنہ ذالک الکتاب. اللہ تعالی داغ مہربانی اور داغ احسان دا کتاب دے. اللہ تعالی لطفہ ومنہ داغ مہربانی اور داغ احسان ذالک الکتاب ہو دا کتاب دے. بل الف ایبریویشن دے دا اول، لام ایبریویشن دے دا لازم، او میم دا مومن. نو مانا شوا کہ اول لازم مومن دا پارا ذالک الکتاب ہو دا کتاب دے. نو مومن نم بنائے ذمہ داری دادا چې په دې کتاب به ایمان ساتي. د مومن نوم بنای ذمہ داری دادا چې د دې کتاب الفاظ بزده کوي. د مومن نوم بنای ذمہ داری دادا چې د دې کتاب مفهوم او معنا بزده کوي. د مومن نوم بنای ذمہ داری دادا چې په دې کتاب باندې به شخصي ژوندۍ کې عمل کوي. د مومن نوم بنای لازم دادا چې وسه اورسینه دا کتاب به طور قانون نافذ کوي. پنځه څه دي داول کې پنځه حق دي. نمبر اول ایمان پدې، نمبر دویم تلاوت، نمبر دریم په مفهوم ځان پویول، نمبر څلورم شخصي ژوند کې عملی کول، نمبر پنځم به طور قانون نافذول.
دا قرآن 15 حق دي، دا مسلمانانو 15 ډیوټي دي. الف لام میم اول لازم مومن لپارا ذالک الکتاب. اس گرامیٹیکلی عربی لغت کے دو اسماء اشارہ راضی، یو دا قریب یو دا بعید. هذا this، ذالک that. هذا معنی this، ذالک هذا. نو ذالک الکتاب پکار خدا چې الله ویلي هاذا الکتاب چې کدارې پروت ته نږدې دی، لري خو نه دی. ته کوم ځای پروت ونه ټینګ باندې نه ده صحیح. نو یو تعویل خدا دی چې دا اسماء اشاره، اسم اشاره د بعید چې ذالک دی، د کله په معنا د هاذا راځي، کله په معنا د هاذا راځي. یوا دویمه ده چې اصل کتاب یا ماستر کاپی اخو لوح محفوظ کې ده. کوم ځای اخو لوح محفوظ کې ده، د دې کمپیوټر مرکز کوم ځای ده؟ لوح محفوظ کې اصل کتاب خالته ده. صحیح، دا خو هغه عکس ده یا دا هغه نقل ده. صحیح شو. الله تعالی چې ذکر کوي نو د کوم کتاب کوي؟ ځکه چې هغه وخت چې کله دا قرآن نازلېدو ناغه و خوده په لیکلي شکل کې دلته نو موجود. کوم ځای موجودو؟ لوح محفوظ کې. نو ځکه ورته دومره لري اشاره وکړه ذالک الکتاب، هغه کتاب هغه لوح محفوظ کې چې د لا ریب فیه، هیڅ شک نشته. دا درېمه خبره. درېمه ده چې د مختلفو ژبو د ماحول په حواله باندې مختلف استعمالونه وي. مونږه چا سره مخاطبه کوو خپل پښتو ژبه کې، صحیح، چې په مرتبه را سره برابرۍ نو موږ ورته تا، څو ورته تا یا ته، چې په مرتبه را لوړي بیا وایي تاسو، حالانکه پلورل نه دی، یو کس دی خو بیا هم ورته موږ څه وایو؟ تاسو. جمع استعمالو. عربو چې عظمت ته شی ته اشاره کوي نو وینځ دی، خو ذکر کوي په بعید باندې د رتبه هغه ډیسټنس ورسره معلومیږي. څو ورسره معلومیږي؟ د رتبه هغه لوړوالی ورسره. نو ذالک معنا دا عظیم الشان کتاب، ذالک الکتاب معنا بیا سي دا عظیم الشان کتاب. دا درېم. څلورم ځوانان، مونږ ټول ځوانان یو، که بوډاګان شو یو سره مرض تاسو پاتې نه دي. زه بهترین کسل یو ځوان جی جلیل صاحب ځوان دی. نو ځوانان خو ټول ځوانان دي، صحیح، خو یو سړی چې د جوان مردی کار وکړي، جوان مردی کار، نو عرب وایي ذالک الفتح. صحیح، څه وایي؟ ذالک الفتح. ای کې اشاره مراد نه، ای کې اشاره مراد نه ده. هغه سړي جوان مردی ته اشاره ځوان دی ته وایي. څه وایي؟ ځوان دی ته وایي. دا ټول ځوانان دي، دا ټول ځوانان نه، ځوان دی ته وایي. صحیح. ان let me چې دا لږ مور ایکسپلین. مولانا واقعا نقل کړی ده، و یو بادشاہ په اسور را روانو، صحیح، نو یو طالب هم روانو چرته. نو دا طالب په لازمي خبره ده سبي ګیره، او دا بادشاہ فطری طور دا طالب مخالف ہو، طالب بے بدش. نو دا طالب ته او طالبہ اوس دغه په نه بادشاہ ده، وی حاجی وی داستا دا ګیره خده که زما د سپی ده لکای سپی ورسره ستا ګیره خده که زما د سپی لکای. نا طالب ورته وی که ایمان می تیر کړ خو بیا زما ګیره خده، صحیح، او که ایمان می تیر نه کړ نو بیا ستا د سپی ده لکای ډیره خده، ځکه دوزخ نه خو بچي کم از کم، دا خو بیا دوزخ کې سوځي. صحیح. نو بادشاہ په داسې لاس ووی ګیره دا ګیره ده، صحیح. اوس ډېر خلک ګیرې دي، خو خبره نه شو کولای، صحیح، بلکې یاري خورې بیا
ډېرې څه کولې خیلې چې بادشاہ پہ بد گئی څه پہ گئی بادشاہ پہ بدمنی یا نه یو نه بل ډېر غصه کړي ها په مړی یې صحیح نو ذالک الکتاب تو دې معنا دا کتاب دی نورم لا کتاب دی بس کتاب کو دنیا کې دی دا یو کتاب دی ذالک الکتاب لکه مونږ ځوان دی ته وای الله تعالی وای کتاب دی ته وای الله تعالی څه وای ذالک الکتاب کتاب دی ته وای اصلورا معنا پنځه معنا چې سوره فاتحه کې مونږ دعا وکړه اهدنا الصراط المستقیم خدای مونږ ته نه غلارو کوي صحیح نو زاغي جواب دے ذالک الکتاب دا کتاب دے صراط مستقیم غواړي دا کتاب دے پیغمبر اسلام یو حدیث کې هم ذکر کړی دی وهو الذکر الحکیم وهو الصراط المستقیم دا کتاب الله چې دی دا یو ذکر او ریمایندر دی فل اف حکمت او دا صراط مستقیم دی صحیح شو ذالک الکتاب دغه کتاب دے لا ریب فیہ نشتر شک دے کتاب کے اس اللہ تعالیٰ ہوئے نشتر شک دی کتاب کے حالانکہ تولو مشرکانو پا کی شک کو کنے کو صحیح نو اللہ تعالیٰ ہوئے دی کتاب کی شک نشتا دا غی ذہن نکاگو یو سڑے ہوئے دا حجام دکان تر آگے دا شیشے والا دا حجام نا مررز نخر دے ایندار ہے آئینہ ساز تا ہاں آئینہ بازی آئینے اگا بازی آئینہ دا صاف و شفاف جوڑے چستا شکل بس خیستنی خو آئینہ کی خیستا خیاری اور بازی آئینہ دا سے بیکار ہے چستا با رضا نڑا برسی سمجھے رضا نڑا بڑا برسی اور انزیب عالمگیر پلی لور دا پارا زیب النساء دا پارا شیشہ جوڑا کرو سپیشل آرڈر بانے چائنا دا چائنا آغا زمانے صنعت کی مشہور گئے په چین کې جوړ کړي وا آینه چینی ډیره مشهور وا آینه چینی د دې لوخو او د دې اندار او د په ول باندې چین په خوانه مشهور دي صحیح ناغه ډیره قیمتي آینه ورته جوړ کړي وا زیب النساء نو یو ځل دغه خادمه هغه د پار وروړه خپل زلف برابرول نو د خادمه د لاس نه شیشه ولوي دا ډیره قیمتي وا دا قیمتي شیشه وا او لاړه ماته شو نو خادمهم ډیره عالم فاضله خزوا ناغه آل تنه ورته چاکړه ویری ته اوس د زما مالکه دې شبانه کوم چې تمړه نه کی صحیح ناغه د آل تنه ورته आवाज وکړ وی از قضا آئے لئے چینی شکست سیو وی از قضا آئی لئے چینی شکست نو کوم د بادشاہ لورو لوی شاعر وی خوب شد سامان خودبینی شکست ہے بتاوی اس قضا یہ تو فارسیوانه کوئی کنه کی وی چې اس قضا آئی لئے چینی شکست ای خدان دو بلیم نه بچ کولو وی تقدیر فیصله ونه ته تقدیر فیصله وا شیشه ما تشوا چې بلیم نه بچ نو زیب النساء مغیلہ بلیم ورنکو وی خوب شد سامان خودبینی شکست داولی کلان سرا مدہ تو ذوق لڑے گا نا دا شعر میں چاہیے رومانٹک ذوق لگے دا فرید خان چاہیے ذالک الکتاب دغه کتاب لا ریب فیہ نشتر شک دے کے شک کون کی پتی ډیر دی خو کتاب کې شک خو نشتا صحیح خو شاپیرک هغه د نور پرنا کې شک لري نور کې څه شک ته شاپیرک کې شاپیرک کې شک دی بعینی د قسم مسله ده د قران کې شک ته ابو جال کې ابو جال ټول شک نه ډکو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ادی وجه اللہ تعالیٰ فرمائی چې دغه کتاب دے یذل به کثیرا ویهدی به کثیرا خدای په ډېر خلکو ته هدایت ورکړي ډېر خلک گمراه کی نوې آیت کې بنازل شو د ابوبکر بور سره ایمان مضبوط شو د ابو جهل بور سره کفر مضبوط شو صحیح یعنی نوې آیت کې بنازل شو د ابوبکر با ایمان مضبوط شو د ابو جهل با ور سره کفر مضبوط شو
صحیح. او مثال دا سره لکه غالبا حافظ وای چې باران کې در لطافت تبغش خلاف نیست. یاد باران کہ در لطافت تبغش خلاف نیست یو شانو بدی قندار کې ارغنداب باندې دغه وریږي او په بل ځای باندې هم دغه وو ویچ باران کے در لطافت تبغش خلاف نیس در باغ لال روید و در شور بوم خس. مگه یو اوبدی پا زرخیز مکووری گی باغ و بہار جوڑ شی، پا گندز مکووری گی ای که دلدل جوڑ شی، کوئیک مائر جوڑ شی او زودان پکر آوزی اغزی پکر آوزی. در باغ لال روید و نوزدال باران دو بو نقصان ده که دزمک نقصان ده، دزمک نقصان ده گیره دقا اوبدی التا پخیز مکوانی ہو رہے دی. نو د عینیم دا قرآن دے ابو بکر واوری ایمان مضبوط شي، ابو جهل واوری کفر مضبوط شي. ذالک الکتاب لا ریب فی، دغه کتاب دے لا ریب فی، نشتر شک پدے گنجائش نشتا. هدی للمتقین، ہدایت دے متقیان دے پارا. نو تقوا او ہدایت دوار یو شے دے، ہدایت تقوا دا او تقوا ہدایت دے. ہدایت تقوا او تقوا ہدایت تے. نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی دا ہدایت دے دا متقیان دا پارا بالفاظ دیگر معنی شوا ہدایت دے دا ہدایت یافتگان دا پارا. متقی ہدایت یافتہ تو ہوئی. نو دا قرآن ہدایت تے چارہ پارا دا ہدایت یافتگان دا پارا. نو دا خدا دیتا ہوئی تقسیم دا حاصر لکہ یو شے چے آرڈی تاس رہی نو دا اس ضرورت نشتا خدا لے. نو ہدایت شتا نو ہدایت دے ہدایت یافتگان دا پارا او ہدایت تر ہدایت یافتگان دا پارا دغل تولی کا چھ دا قرآن ہدایت دری نوعی دے. نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 153 شهر رمضان الذي میاشت رمضان غدا انزل فی القرآن چې نازل شوی دی چې قرآن هدى للناس ادامو کو چې نازل شوی دی چې قرآن ورپسې هدى للناس ہدایت دے انسانانو دا پارا. ہدایت دے چارہ پارا انسانانو دا پارا دوری کس چھے ہدایت دے انسانانو دا پارا. سورہ یونس آیت نمبر 52 امکتا یا ایوہ الناس او خلقو قد جاءتکم موعظۃ من ربکم تاکہ سرطا سراغل دے کامل نصیحت واز جانب دربستا سنا وشفاء ہیلنگ دے شفا دا لما فی الصدور دا غامراد دا پارا چی سینوں کی دی. دا شرک دا پارا دا علاج دے، دا حسد دا پارا علاج دے، دا کینے دا پارا علاج دے، دا بدعقیدگی دا پارا علاج دے. وہدن ہدایت دے ورحمت رحمت دے للمؤمنین مومنان دا پارا. ناغی آیت کی ہوئے چی ہدایت دے انسانان دا پارا اس انسانان کافرانوں کی دیش انسانان کو ٹول دی مسلمانان اور غیر مسلم ٹول سری انسانان اللہ تعالیٰ ہوئے ہدایت دے انسانانو دا پارا دلتے ہوئے ہدایت دے مومنانو دا پارا. او ننین سبق کے ہوئے ہدایت دے متقیانو دا پارا. نو متقی دا مومن روڑا مرتبہ متقی سوکتے مومنان کو منٹو بھی الحمدللہ متقیان تو بھی کرنا دا پتہ لے گی صحیح. متقی دا مومنانو روڑا مرتبہ
نو اوس پته ولګېده چې قرآن هدایت د انسانانو لپاره یو، قرآن هدایت د مؤمنانو لپاره دوا، او قرآن هدایت د متقیانو لپاره. نو که انسان دا هدایت خپل کو نو مؤمن بشي، که انسان دا هدایت خپل کو نو مؤمن بشي، که مؤمن دا هدایت خپل کو نو متقی بشي، او که متقی دا هدایت خپل کو نو لوړې مرتبه ته ورسي. ځکه بیا د متقیانو خو سټیجز دي. نو دې معنا دا ده چې قرآن سره تعلق او کنیکشن دا یو کانسټنټ او پرسیسټنټ عمل دی، دې کې سټاپ نشته، دې کې سټاپ نشته. دا تقوا به انکریز کې، دا تقوا به څه کې انریچ کې به او انکریز کې به. یو دا دویمه ده چې د تقوا یا د هدایت درې مرتبې دي. تقوا او هدایت چې دواړه یو شی واله نو د دې درې مرتبې دي. یو تقوا د عوامو، تقوا د چا؟ تقوا د عوامو. تقوا د عوامو دا چې شرک او کفر پریږدي او ایمان لري. د عام خلکو تقوا سره چې شرک او کفر پریږدي او ایمان لري. دویمه تقوا د خواصو چې د ګناهونو نه ځان بچ کی او شرعي واجبات سرته ورسوي. دا تقوا رچانه د خواصو. او دریمه تقوا د اخص الخواص، ایکسټرا سپیشل پیپل. څوک؟ ایکسټرا سپیشل پیپل، اخص الخواص. نو دا اخص الخواص تقوا دارا چې هغه خلاف مروت او مباح کارونه نه کوي، چې ادروایز هغه جایز دي، خو هغه زموږ شان سره مناسب نه دي. دا ولید د مروت نه خلاف کار نه کوي. او سړی که فوټپات باندې ولاړی، فوټپات ورته روډ سایډ باندې صحیح عام سړی اول ته خوراک کوي، نو خو جایز کار ده، زور حرام خو نه دی. کده صحیح خو زور باندې خوراک کو نو چې سوره دماغ په دې دا وګوره دا قاضي صاحب دا وګوره کار پته ولګي. یعنی څه کارونه چې لپاره وی جایز خو چې یو خاص سړي لپاره مناسب نه وي. اوس ټول خلک دي چرته سو ورته دا چې کوم فلمونه جوړوي هالیوډ کې خاص ځای ته یونیورسل سټوډیو څه شي زما ډېر اراده کې خدای سره رحمت وبودي په نظام کې غزا وګوره نتلل پکار دی او ډېر خدای دی. یعنی التنا ته وایي ساينټیفیک طریقې ته چې تاسو وګورئ چې دې څنګه دا څنګه جوړوي دا یو علم دی. نو تل غواړي څنګه څه کول تاسو واده خو نه کوئ ټکی سره تاسو تنظیم وکړه ستام تر چې څو پر ژوندې جنازه نه کیږي دا نه لیدل. او دا مسله ده ضرور امامانو مذهب کې چې کدا یونیورسال سټوډیو نه کتره نو څو پر ژوندې جنازه نه کیږي. دا مسله ده. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا الحمد لله بالقرآن العظيم. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه وجعلنا وسمعنا تلاوته ولا عن الوان النهار فالله خير حافظا.